الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیرشم نمبر آیت د سورۃ شورى. زما اوسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت کې شروع و. د نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکه قصی ابن کلابه دې پورې خبره رسیدلې و. اجمالی د ته داسه اعاده دا و چې ابرهه په یمن کې اولي آبادی جوړ کړ القلیس، او مقصد به دا و چې د یمن بادشاہ د حبشه بادشاہ دا نجاشي خوشاله کی او بل د حجر توجه دی خو راوړی درڅو پورې په یمن کې آبادی نه راشي او د خلکو د مالونو راجمع کی. د بنی کنانه ونه نوجوان ورغه د هغه کوټي تخریب وکي په ګندګۍ باندې او دین ورسره به د ابرهه غوسه کېدل. تقریبا 18000 فوجیان د حرم په طرف باندې روانول. نجاشي بشر اطلاع ورکړه چې د عربو د کار زموږ سره کړی دی ورشه او دا غوي د کوټه ورانه کا. خاص او خصوصي پیری ورته راولې د محمود په نامه دولس بلال ورته نور مرګه د حبا افریقین راوسته. عربو کې دا خبره مشهوره شو چې ابرهه سره د فوج در روان دی او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي. څه به کېږي او څه مسله به نه کېږي، یو لوی مسله جوړه شو. چاویل جنگ کوو، چاویل د غرون له زول څخه ویل او شاسه، لیکن اولنې قوم چې ابرهه سره واوختو بني خصعم یا خصعم قبيله دا ابرهه فوج را بلنجراغه قوم مات کې، لیکن دا کوئی چې کوم مشر زو نفر د قیدی کې ابرهه ویل چې ما به وجنه نه زمانه ډېر فائدې والي او طبيعت له حسن ډېر حلیم انسان دی. نو ورسبه دیم جماعت بنو خزاعه دا وی سره مخامخ شو. نوفل ابن حبیب دی مشر ای سره جنگ وکي، لیکن ماته او خړه دا قائد او قومندان ورته اسیر کی. بني ثقيب ورته کړه ورشه دا ورته ویل چې موږ تاسو سره د شو سړی بلاس باندې درکو چې د کعبه د ټول لاري ګذري تاسو له وخه او د عربان او وی سره کعبه ورانه کوي. مغمس علاقه د دې چې کله بلوغه در ورشه دون الله اسلام مردار کی چې د مردار کی عربان به کله بدیلار باندې تیرې دل دره د قبر په ریکاړو باندې وشتو چې دا هغه خراب سړی د خارجایانو را وشتي او د حرم د ورانې لپاره. حدیث ابو داود کې راځي رسول الله فرمای و ما بده سره جمع کړي ویل لکه څنګه چې د خلق د باروغال یا ابروغال د قبر تیګو باندې ودی، لیکن دو قومندانان د نور او اسود ابن مسعود او حناطه اسعد په دې مناسبت باندې لګلو چې د خلکو د عملونو قبضه کې واله. حناطه له ویلې ته ورشه دي عربو له اعلان ورکاو د شي ورته وای چې کم خلک اراده د جنگ لري را میدان له شو ک تسلیمي ورکوي نو ام احوال راکې خلک چې کم ټول د سیمه مسله شروع کړو جنگ به کم کیفیت باندې وشي. د عبدالمطلب سی یو 200 خان د خلکو ځان سره وشي وراغه دا ډیر یو اوچت انسان دی چې ان شاء الله اوسه سیرت کې د مسله روانه ده. ابرهه یو تخ ځان جوړ کړو په هغه باندې ناسونه دیم خو ونه غنل چې عبدالمطلب زما سره به تخ باندې کینی وړاندې ورغه ورزل د مذاکرات کو کینو ولراله. عبدالمطلب سے ورته ویل چې زما 200 خان څخه قومندان راوښي اسود بن مسعود ای بشیر عالم به ما ته خبرې اوچت همت والا سړی د څومره کمزور خبره دی وکړه وو خو به سي دا قیمت سي ویولي وزما دماغ له خدا خبر رااله چې ته به عثمان طلب کوي چې د کعبه مورانه و دا وکاو ډیر اوچت خبره بل راوړي ورته ویل چې د خپل مالک د زرو خانو مالک هم زکه د بشیر راغله فوج روان کی د کعبه په طرف باندې چې کله روان کړي د وکانو له تشکیل چې ورکو ورتلل نه
نو فعل ولي وکلا ابرق محمود فانك في بلد الله الحرام ورته ویل چې محمود فلا غور حرکتونه کې ته رب العالمین بده شو خار کې چې الله بر برباد کې به عزت لري وکړه شعور به هغه ګونډه ما تکړه وی والا د یمن په طرف باندې بچی دی خو مخواړو منډه به واخستا شام له بچی مخواړو منډه به واخستا په بل طرف باندې روانو کو کعبه له ورتلو ته ور راوښ راوړو په دې سری والو دا نور بلانه تشکیل دام نتلل شکل دا مسره شروع شو رب العالمین د مرغانو په صفات باندې بمبار په خلکو باندې وګي چې ټوله مردار کړ صرف ابرهه وتخذ لاړو یمن له هغه من الله د جزام مرز ولګو ال د جوهر چې سیرت وللی کې دا بدن د شو لګره اګری نشي وړي کې غونې بچي پیدا شي څنګه چې د یمن له داخل شو ویل د چې کارو شغړې ټک بل شو سینه عیسی مردار شو دا څنګه الله قهر د جبل خلکو نازلو یقسم د بچي واغه بل د بځبانه مقرر شو دغه نور سبب مسروقه سیب زیزن دا یو نوجوانو د په دماغ کې دا خبره پرې وته چې ترسو پورې به داخله ژوند په ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شو تحریک په کار دی چې دین موږ خپل ازادي والو کسرا بادشاہ لاړو هغه باندې جړه کړي ورته ویل چې تماله فوجین راکړه ترسو د خلکو نه ملک آزاد کم یره دا کارز ما دلته نه کیږي ځکه دم نسونی واغم خبر وته نعمان ابن مجری وسړیو چې دا د عرب بخاری بادشاہانو عراق نه لاړو دا په دماغ کې ورغه وته ور دا سره مشوره وکم ورته نعمان بیا وې زمنګ د ملک د زمنګ د عمل د خلکو اشغال کړي دي د دې په خلاف باندې تحریک وکړ دي هغه ویل جنات بایب زه خوري کمزور ام دا کار نشم کولای لیکن زه یې د شو بادشاہ سره ټچ کوم رابطه کې بدراولم چې کې دي چې حکومت کو کې نو شیروان و ډیره کړه بکسته سره زمنګ رابطه وکړه جوړه موکا چې سودا سره وګو وځيږي نو شیروان بادشاہ چې کله ورله ول راغله په دې کیفیت باندې وې زمونږ د وسنه خو سن کېږي خو 10 دینار درهم ورکړه کله داخله سړي پیسې وړاندې کی دې څه به زیازن ورته ویل چې مال فوج راکدي پیسې باندې مزه سو کوم ودا ولنو کله چې دې دربار نه بار وته یو له ورکړې بل له ورکړې بل لا څه پاتې شو هغه یې سره شي بات کړ ویلو زولي چې زره هغه کسان نو متماله پیسې راکې نو شیروان چې کوم عمل لرله هغه د بادشاہ لوي چې دا شړې خو د شکار وکي یره په دې شړې کې څه کار شته چې پیسو لکه سړې ټینګ چو بس د قصړې به سړې دی اره ولای وی مقصد دې سره وی مقصد منا چې فوج را وی زمون مشوره وکړو خپل ملګری راځم کړو څه شر بکار دی اصلي فوجین نو ورکو خو لیکن بری زندانونو کې چې دا کم خلک مې نیولې دا ورکو تقریبا یو تاسو کسان برابر شو دا عربو کې چنده وکړه ځوانان راځم کړو ونیم زره کسان جوړ شو د جنگ کومندان ورته هرڅ وټاکو کله چې دا د مشرق په طرف باندې روان شول جنگ جوړ شو نه ایستا د جنگ جوړېدل نه مخ کې هرڅ ویلو چې لکه دا مشرق کم یو دی دا اسمانه جناس دی تعقیبولو دغه نه کته شو په اوخ باندې سور شو دغه نه کته شو د کچر باندې سورلی شروع کړه نو هرڅ ویلي وی که خیر دا سړی به عثمت خو وجه دار چې ابن تحمار دا خو د خریب بچی باندې کینې سو داخله زمو مقابله چرته کولی شي ورغه بر سری اولو وی وجلو کله چې امیر هرڅ شو دغه نور سه برغه بچی شو مرزبان دغه نور سه بل بچی رغه ابن تینوجان برغه نور سه بل بچی ابن تینوجان به بازان رضی الله عنه راغی بازان شکل هغه د صحابي دی د کسرا بادشاہ د خطر اوله ورته ویل چې والی د عربو کې یو جاهل پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک محمد رسول الله یادو یو احمقه ویغه مال دمکین راکې چې د څه بده کوم د څه بده کوم ورشه ولا ستړل اسما خو راواله دي خلکو ډیر غرور چې کړه د قدرت ته ورشي بازان چې پولیس ورولېګل د طائف علاقه چې کله رااله وختنه اورګل چې راکه بده علاقه کې محمد ابن عبد الله پیدا شوی دی او وکم ځای کې وي د څه تقریبا ومي اتم کال رسول الله د بعثتو مدینه منوره له دا خطونه یو ځل بل ځل شروع کړي و هرقل له ولګل کسرا له ولګل د عبد الله ابن حذیفه بن عمرانی بیا ټوټه کې ویم شو دی بادشاہ خو شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګيري خړېلې او سرونو برتانه پر خودري وې دا ولې وې زمنګ رب منګله د شامل کړي وخا
زما رب هماله د شي امر کړی دی چې ګیره وګدا کا او برتان کم څه مجلس وکي زه وې څه مجلس به سبا وکړو چې کله سبا را لوي څنګه راغلی وي په دینت باندې راغلی چې تا بازان غواړي وی ولی وې د کسرا بادشاہ صاحب طرف باندې موږ را تشکیل کړیو چې دا خبرې کوي کسرا خو مردار شو ا دغه خپل بچي وجلې د پولیس ویل رسول الله علیه وسلم بارکه موږ د عقیده لرل چې دا بلې ونی خو یقیني لیونی هغه شرط مړ کیږي د ریباز منافقانو په دماغ کې دا خبره چې د لوی لوی طاقتونه کاغه روسته او امریکا او کاغه نور يهود نه سواره دا به چرتم خرابېږي نه که خرابېږي خدا واړه واړه به خراب شي مسلمانان وځي پښتنه وکي وېزو بازان لوي خبره دا رقم ترا هغه ویلې وکړه چرته یقیني مرداري نو دا محمد د الله نبی دی ایمان پر راوړو عليه السلام او کني به جنگ کو د کسرا بادشاہ بچي والی شو یا امیر شو بس دی بازار له خطر اولې چې ته سر د نظم والی شوی پلار ملانو ما وجلو بس وی ویل چې بری محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو خطر ورته اولې کو به صحابي شوی د رسول الله سره ملاقات شو وی ویل یا رسول الله منګه مهاجر کې نه یو انصار کې نه نو موږ په کوم جماعت کې شو چې کله موږ ایمان راوړو تاسو زما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام وکي دیجه پورې تیر شوی سبقو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو نیکه قصه یا قصي ابن کلام نن درځاله دا رسول الله نکري د وړاندې زمانہ کې یو څو پښته وړاندې دا ډیر وخیره فکرمن انسانو د ځان سره سوچ وکي چې کله را بالغ شو چې زمنګ د عمل کو دی بني خزاعون ولې دی مناسب دار چې دوی سره جنگ وکړو موږ د آزاد کولري کو اصلي بني جرهم منګي وي صاحب خو پرې دا د اسماعیل علیه السلام اولاد منګي او د ابراهيم علیه السلام دا خلک راغلي زموږ په عمل باندې قبضه لګولې نو په کار دا چې موږ د دوی په خلاف باندې ودرېږو خپل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربانو سره ودرې د ویلې بالکل سیدا وی مشرب هم څنګه شوډې خبره ورته وکړه عرب د مشرب شي مړکی کې بلکې هر انسان طبيعت کې دا خبره د جزره مشرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی د انسان دین زیات نه بربادي په نسبت سره دی چې دولېوان په دې ګډو باندې و خوشي شي لکه حرص بالمال او شرف مشتری په طلب د مالداري په طلب باندې څنګه مالداري راځي مګو څنګه مشتران شي کله چې د عربانو وټاکو او ورته ویل تاسو موږ مشري او عربو د مشري په دې مناسبت باندې خسته چې د عرب حاجانو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې موږ د حاجانو خدمتونه کوو معنا او بور باندې وسکو دویم الرفاده چند خپل مابین کې راجمه کو په دوی باندې ډوړې خرچه وکړو دریم الحجابه چې د بیت الله د کوټه جوړ کو او سلورم اللوا چې میدان د جنگ کې جندس موږ پلاس کی دا څلور خبرو لپاره د حاجانو د ابو مسله دا غو د ډوړې مسله د بیت الله د غلاف مسله او جنډه دا به چا سره چونه هغه ډېر وجتمن خلک وو ویلې لپاره موږ مشري الو خو چې دا مسله شروع کړو ایسا غ بني خزاعی لري کړه بني جرهم د بیر تراله دی وخت کې دا وعده وکي وعده شو کې د څلور زمون رب العالمین دل ورکړه عبد مناف عبد الدار عبد الشمس او عبد الدار مشر بچو دغه په دماغ کې د شي معطواله ممانه د شي خبره به ګډه وړه کولې خلکو ورته عزت پسترګ باندې نه کاته تبان چې د وسړي په دماغ کې یو مسلې نو خلک اغلب په اوچت انداز باندې نه ګوري اما دا نور زمانہ عبد مناف او عبد الشمس او عبد غډیر مخوريز او اوچت انسانانو دغه اکرامونه د خلکو بجونه کې پراته و دی قصي ابن کلاب ویلي وی جسمه خو د درې زمون خلک پیژنې او مشران دي زه د شکار کوم چې د ملک دا ټوله مشري دا به عبد الدار لور کوم چې د مشري په خلکو باندې ومانم اگر کدا ماتوغنی ولې نه دي دارو ندویم جوړ کړه ندوه د امانت مجلس زی عرب باندې کې نسخ په مجلسونه به کول چې کله به د ودونو پروګرامونه یا بل مسله یا بل لوی جرګې به کول حتی تر دې چې محمد رسول الله د قتل اراده په دې کې شوی ده قصي ابن کلاب هغه وخت کې دا جوړ کړو به دوی له پلاس باندې وراله نو د دې خلکو سره دا عبد الدار د زامنو سره دا مشري او عبد الدار له ورکړو دغه نور سره به هغه زامنو سره خو حتی زامن شرابین شو یو بچی د شراب ورس کړی و نشه کې راغی حکیم ابن حزام د یو صحابي دی د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی او د ناشنا صحابي دی چې وسلو شل کاله د ژوند دی شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړی دی شپېته کاله په اسلام کې
معمر صحابي د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دا وفات شوی دی. نو د دې عبد الدار بچی چې شراب سکلی و دا بار میدان لروت و نشو حکیم ابن حزام سره مخامخ شو لکه دا دارونه خرڅوي وي خرڅوي مې وي بصرفو باندې وي بزق خمرین په یو مشک شراب باندې وي داس ماش عربان راجمه کړ سوزر گواهان ډیرو خیر خلک دي عرب لیکلي دي واقص وي تاسو گواشه په دې باندې شديدي عبد الدار د بچینه ماده دارونه دوه واقص په مقابل د یو مشک شراب دی ورکړه دی حکیم ابن حزام سره وا دا مسله وسره تر معاویه رضی الله په وخت کې د معاویه رضی الله په وخت کې د په یو لک درهم باندې خرڅ کړه. معاویه په غشم شو ورته ویل بعت مکرمه قریش وته خو قریش عزت خرڅ کی دغه بجرګي کې دی جلسې به کې دی دا بر اخر دا په یو لک روپے باندې خرڅ کړه. حکیم ابن حزام ورته ویلې وی چې کله محمد رسول الله راغلی د عزتونه د خلکو ختم دي لا کرم الا بالتقوا عزت بنئ مگر عزت چې سړي نصیب کیږي هغه صرف په تقوا باندې. دا څه خبره کوي ما په یو مشراو باندې خښو په یو لک درهم باندې مې خرڅ کړه او به ویلې دا د خپل شخصي مفادو کې نه راواله ما مصرف کې اشهدک زتا گوا کوم چې انها فی سبیل الله دا یو لک درهم ما راواخصو دا مې رب العالمین په دې دین باندې خرڅ کړه. تنه اوس وختونه دا کوم چې ګټه ما وکړه کبه تاوان وکي د معاویه رضی الله عنه متوجه کول مراد و. اگر که معاویه رضی الله عنه والد د رسول الله په ملګرو کې اوچت شي دي خو کله دی مشر سړي په دماغ په مسله باندې خلاصيږي نه او د کشر ملګری په مسله باندې دماغ خلاص کوي متوجه کول ورته په کار و چې لکه فضیلت په تقوا کې دي. معاویه دا څه خبره کوي چې سیدا د عبد مناف زمانو د ویری عبد مناف د خپل چې زمنګ د نیکو قصي ابن کلاب د مشری جنډا رفاده سقایا او حجابا دا د عبد الدار د زمانو لور کړه چې تر څو پورې هغه په خلکو کې مشهور شو دی مشهور زوی اگر کده چې معصوم غندې و وس دا مشهور شوی دی اسمه ته د خپل وظیفه بیرته راغلو څو پورې ودا حکومتونه دوی سره بعض خلکو چې دا ناخلو وګ جداله چې زمونږ کور کړی د قصي ابن کلاب او بعض خلکو چې دا منګه اخلو دغه مقصد پوره شنو رسکو خو په دې منځ کې ستر دوه بلاک شو یو جماعت د عبد الدار د زمانو په تایید کې ودرو د عربانو د بل جماعت د عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نکړي یو دم یو بل بشي توري راواخست عربانو کې بشي معمولی خبره مشو توري به راواخستا یو درمګړي ګروپ د عربانو کې کینې سو شله کده یو بل بشي توري ماخله د خپل ملګری ورونه وښني دیو نسب خلک کینې راځي چې درګه به کې وکړو تور راغسل او دښمنی کول دا خو خپل دښمن په مقابل کې بکار ده. اوس موږ اوسو د مسلمانانو په صفاتونو کې باسي د شي وي يهود ته کنه سوارا دي کنور غیر مسلم دی په مقابل کې اس نه کوي خو لیکن په خپل مابین کې دی بل بس اوچته اصلي راخلي قومي ماته ورته کوي چې لکه داسما په داسما کمانه برید کړي لري زما داسما کې لاندې کړي دا د لپاره ماته په کار دا د جاهلانو عادت انسان درڅو پوری چې مسلمان ثابت شغله اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او مليري باید خرج کړي محاکمه وڅ په کار ده وې د سی بو کو چې السقایا او الرفاده دا د جنو د خړو بولو مسله او د قشان د ډوډۍ مسله دا عبد مناف لور کو د نور به د خیر عبد الدار سره وډیره کړه د هاجرو د خړو بولي مسله د د خوراک مسله د محمد رسول الله نکله په لاس وراله عبد مناف سبلا هغه وخت کې وبم نه وبې د بار څنګه راوړلې یوسف کيان وزید توا شعب ابي طالب او خندمه علاقه دا مسله چې په دې منځ کې دی عبد مناف سے بوادو کې رب العالمین تعالی سلور بچي ورکړه حاشم سیبا چې داس موږ اوسه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي او عبد الشمس نوفل او مطلب دا سلور زامن حاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د حاشم سیب خپل نوم چې عامر دی عامر حاشم به ورته څه ویلي انه يحمش الخبز للحجيج وېده د حاجیان د لپاره ډوډۍ ماته ول دومره اوچت سخی په دینو باندې ستدا به مشهورم شو نو دې سلور د دې عبد مناف سے سلور زامنو په دې منځ کې هاشم سے د مدینه په طرف باندې لاړ تجارت وکاو د سلمان رضی الله سلمان سره واده وکي دیو زنانه وړي قیمتي زنانه اوچتا خو هغه به خلکو دا ویلې چې کوم انسانان ما سره واده کوي طریقه به دی چې د طلاق اختیار بټو زما سره کدا خاون چر د زما خوښ شو زه به ځان سره برقرار ساتم او خوښ منو شو متصل به طلاقوم اسلام کې دغه مسله ده
چې نارینه د طلاق اختیار دی که خاوند وغواړي دا که طلاق او که ځان سره وساتي ساتي خو په دې واده باندې د خاندان پوی نه و هاشم صاحب دغه د مشران په پوی نه و چې هاشم صاحب د قشان د سلمان سره واده کړی دی دا په سفر باندې روانو د غزي الاخره چې کله لاړو فلسطین له الته وفات شو مطلب صاحب ورور هغه په دې خبره باندې پوه چې زما ورور واده کړی سلمان سره وغز ما ورندر ده یو بچیم شوی دی چې هغه شیبه نومېږي نو په دې منځ کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړه او راغله د سلمان رضی الله عنه خواله ورته ویل چې د اسماء وراره راکړه د هاشم سے بچي شیبه نو ور باندې کې خو په دې مناسبت یو پالي ونه شرب العالمین د سپینګیره کا ان ډیر دراز عمر د الله درکې هغه ولدا خو نه درکو سلمان ورته کدا تعالی درکم زما په سره خپکیږي مطلب سے ورته چې ګوره موږ بادشاہان یو موږ مشتران یو دا بس موږ د مشرک یو دا بک یو دا خو راضی کړه شیبه په خپل مې ویل زنه تر څو بر مې چې مور راضی نه خمور راضی کړه روانه کې وګ باندې ځان سره کې نه ولې عربانو کې عادت دا چې به غلامان په زور باندې خصل یو نو جوان ځان به ورسره کې نه ولې مطلب سے دی عربانو شکل ولید او دا خو د مطلب غلام دی عبد المطلب راغی هغه ورته چې ویل کوم برباد شي د موراره دی حزه ابن اخي دا مې ضرور بچي د هاشم هغه سلمان رضی الله عنه سره واده کړو دی بچي پاتې شوی تاسو به پوی نه وزلاړو هغه راو سرور می غزه کې وفات دی خو په دې کې دا مشهور شي عبد المطلب شه په نامه باندې خپل نوم شیبو عبد المطلب شه چې وکانه جسیمن وسیمن ډیر مخورج انسان اوچت قتل لرلو ناشنا سړیو نوفل وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلب وفات شو ټول مشری هاشم خمخ کې وفات شو عبد المطلب شه په لاس باندې پاتې شو چې دا رسول الله نکاح دغه په وخت کې دا ډول لوی کارونه وشو تاریخ ولې کې یو دا چې زمزم وبروتی او بل د رسول الله د پلار عبد الله صاحب د وجلو مسله بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبو د جبريل عليه السلام په وزر باندې راوتی د اسماعیل عليه السلام د پاره نو دی بني جرهم د شکار وکي چې څوري مولي راواخسي په دې کوی کې ورواچول او د سرو زرو اوسې مور سره به هغه د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راجمع شوی په دې کوی کې ورواچول وي چې هغه ور باندې پټ کړو د شو پټ ټوپانه ور باندې جوړ کړه خلک بشرالو نو دا ګمان کو چې دا ولا په خوانه غره دی بلې خزعرالو هغه وبوري کې دلته وبوي نو په دې وخت کې وځ عبد المطلب شه په وخت کې دا وبراوځي د حاتم په دې خوا کې دا ودو پروتو خوب ولیدو یو ملک ورته راغی ورته وی به چې احفر طيبه ودا طيبه چې دا وکنه نو قال دور ته چې ما طيبه څه ویلې شي ایسه په دې وخت کې دا راځي ملګری راځم کړو خبر نه وی نه وی بیګه په دې حاتم کې زپروته مده چې خو مورید مال او چې आवाज راګي چې احفر طيبه وکنه ما ورته چې ما طيبه څه ویلې شي نو دې ملګرو ورته وی کدا د الله د خواني الله منو مشرکان و کې دې چې دا ملک تعالی به خوب کړی شو به را شو به او کده شیطان د خوانه دا مسلې نو ختمه خبره دا کې څه خبره د عبد المطلب صاحب لودان ابراهانه کامیدل اگر کا اهل کتاب دی دا مشرکین دي او دې په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام د وجه الله رب العزت کړی دي زموږ نبی الله ډېر عزتمن دی سبب به خوب ولیدو نبی ورته سړی راغی ورته ویلي چې احفر برا دا بره چې دا وکنه دا ورته ویل چې وما بره څه ویل شي چې راځي چې بیت شي نو درې مشپه به په مغه حاتم کې ودو پروتو ورته ویل احفر مجنونه هغه ځای وکنه چې پاغه باندې خلک بخل کوي دا ورته ویل چې وما مجنونه څه ویل شي چې راځي چې نو څلورم کړه دې به خو بولیدو عمل ته ودو ورته ویل چې احفر زمزم د زمزم کوي وکنه دورته ویلې شي و ما زمزم سره ویلې شي نو هغه ورته ویلې بین الدم والفرس ودا کوي د شجاف ما بین کې چې یو خو وینه ده او بل خو غشیانه او الته یو کارګر چې د سپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خوا کې د میګانو کور دی دا څلور شي په خبره ورته وکړي د ویني او د غشیانو ما بین کې یو کارګر به الته ټنګو وي او د میګانو کور ماږي چې کې دی بس دا راځي چې راځي شو ګنټي منټي لاس سره واخصو حارث یو بچو دیر روان کی وېځي کوي کړم کابل راغی اوس رب العالمین دعاګانې غواړي چې دا ځای معلوم کم او صافونه اله د یمن باشندگان و
چې دوی په داخل د کعبه کې دیو بل سره زنا وکړه الله رب العزت یې یو نه کاڼي جوړ کړ دا به بری صفا مروه غونډي ونه به زمزم په دی خوا کې راوړل نو دی مکی مشرکانو بچ کله نظر نه کول د دوی په نامه باندې به نظر وکي الته به سروي اعلانو په داخل د حرم کې به اعلان کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره وستا اوس د اوصاف او د نایلی په نامه باندې دا ذبح کوي نو شکل دا غوا اعلانول چې چاړي پیراخ کله لا پورا سه و دینه چې خوشی کړه قانون دار شکل یو قصاب مال اعلاني او پورا سه ونو جو خوشی کینو هغه دنګونه وای ټوپونه وای چې څنګه دا حلاله کړو وینې تی وتا او خوشی کړی دي نه دي دنګونه شروع خو اقځه کې پرې وتا حلاله دلته شو په دنګونو باندې الته ورسیدا نور بشراغه د خېټه ورته سری کړه لری وغیرہ د تراوی سالته ورته غشیم پاکړه بس عبد المطلب سی وای چې مال په خوب کې رااله چې په مابین د غشیانو کې په مابین د وینې کې ولا د منځ کې زیاده ځکه وینه دلته تو یشوا او به دنګونه اول مالک ته غشیان الته وس د منځ کې وزیره کارغه راغی د سپینو وزر ولې ځکه ټونګو والا چې دا زیاده عبد المطلب شه شکر خپل ورقه ته میګان ګرځیدا بس ګنټه را واپس په دې ځمانه شروع وکړه د صافونه الی دي بوت په خوا کې عربو سره با شروع کې چې دا څه ته خو زمونږ د الهو بیزتی کوي دا خو زمونږ معبودان دي او ته په دې خوا کې ورته کندې کني ورته ویل چې بس ما خوب لیدلې په دې کې زمزم کویرو با سم وی نشي کې د مقابله شروع شو حارث ته ویل چې بچو د رسول الله کاکا وېتر دي خلکو سره داوا او بحث شروع کړه خپل کار کو حارث هغه سره داوی شروع کړي چوڑان شو دی خو شو ما بلار دا کار کوي خوب لیدلې او د خپل کانل شروع کړل د نصر وکي ورما چې ما فډیر بچي وي چې اوس مې عرب استاد په مقابل کې دلته ودرولې چې سخت تاسو سره جنگ کړي وي د خپل کوئی کانلو دین دا مسله معلومه شو چې ته کړي یو مقصد لري او اخو دی خو خلک ستاسو مخ کې ودرېږي ګوره دا سره بزان نه بندای نور خلک دا سره پټاکر واچو خپل کار کوا د جنه چې تاسو سره خپل یو املا وتړو غيږي ونسي خلک سره په بحث کې واچول کوئی کنو چې کړه دي کوئی بیخ دغله ورورسي سرلا یو وری ویل چې الله اکبر عربان پوښتنه کوي چې مقصد پیدا شو چې ګوري دي به زمزم کوئی وروته عربان امراله بجنه قلار شو کوئی کنو دوه سره اوسې پرتی وغه بکرا وېستي توري مراوېستي چې دا کله راوېستي تاسو مانو چې دلته کوئی دي یو د عربان ورسره لانجه وکړه دا وبم زمنګ دي او دا سره زما په من سره نیمو چې میدان وګټل شي به خلک د شرکت داوی شروع کی عبد المطلب شه ورته چې نه او بم زما دی او د اسرم زما دی او د توري زما قطن تاسو زما نه شیخ استي تاسو زما سره بده کې مقابله کوله خلانجه جوړه شو عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شو نه به ساحرانو کاهنانو لتل ویغه چې فیصله وکړه ماغه فیصله به موږ منو ورته ویلې وزیر چې زو کحالی د بني سعد دا هغه چې فیصله وکړه هغه بس منګي عبد المطلب زم منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې ده خو لیکن وځ شرک او د دې وحمیت او عقیده ده او کدا سرو باندې څه فیصله وکړه په دې تور باندې روان شو ودا کم ځای کې دا کہانی بني سعد وی فی اطراف یمن اطراف الشام د شام په اطرافو کې دا روان شو تل مزل کول د عربونو هواته او شام له ونه رسید په دې دشت کې او بخلاص شوی د عبد المطلب شیب دی چې وبخلاص شو دغه مرګرم خلاص شو د نور عربانو له پښتنه وکړه ویل اوبر راکې چې موږ د تند لمړ کېګو وې کتا سره وبدر کو به موږ له سوک راکی زی خپل کار کوي خا عبد المطلب شه ویل چې تل خو نه کورت لې شو او نه د قشن شام نه شو مړ کېګو خو خود شي چل کو ټول په اسمه کا باندې سملو لیوان براشه مات بم کې همتی سړیو د رسول الله خاندان ډېر همتی خلک و قبرونه وکړو چې کوم یو مړ کېدو په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کس پاتې شي کې بچو کلیوانو خړ خو یو کس بو خوري تاریخ یو پاتې نشي کلیوانو مات کړی و وی سیدا قبرونه کنل عبد المطلب سره دماغ کې دا خبره معلومه شو چې لکه څه بلټانو غوې دلته پراتو راځي چې پاسونو خانو باندې کواړو په یوځای کې وبو ګورو کې دې شي پیدا شي نو په خپل وخت باندې کواړه ولا چې کله دې وکړه کم شي نه مترو کور کړی روان شي د شي د خپل شي او علی رب العالمین ونه د شي کرامت ولې صادر کې اگر کې کافر ولې نه خو لیکن رسول الله د اکرام د وجه دوغ د خپل وارو سره الله چې نه راويستا چې نه وروته عبد المطلب شه وو مشکل دي نور ملګرو مشکل دي څاروي مشکل اغه نور له تاسو مشکل دي نور عربانو سوچو چې لکه په دې شي کې څه کمال لدا په حق لري ورته ویل شي یا عبد المطلب په دې ځکه چې د ابو درک نشته رب العالمین تعالی د ابو درکړي دا د زمزم وبم ستاشوي تا
تاسو سره بالکل په دې بحث نه کوو چې بیرته زو را روان شو وې د سرو د تور مابین کې بچ کو وې په دې باندې فیصله وکړو وې فیصله بسنګ وکړو دوی به د هبل خواله لار هبل د دوی وبتی داغه په دې خوا کې یو منګیو یو بوجي وا پاغه باندې غشي لیکلی او نه ته به صلی الله سکته کې چې کوم غشي به راوي سو په ماغه باندې فیصله کوله په یو غشي به لیکلی او چې منکم دا سړی تاسو نه نسب په معلومه بل باندې به لیکلی او چې من غیرکم بل باندې به لیکلی چې منسقم بكم بل باندې به لیکلی او چې نعم په بل باندې به لیکلی او چې لا بل باندې به لیکلی فيه الخير فيه البرکه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړي دغه خوانلال عبد المطلب اوس قراندازي کوي دوه غشي ځان له انتخاب پر تور دوه غشي د کعبه د لپاره انتخاب پر زیړه دوه غشي د دینور عربانو د لپاره خاص کړه سپینا ورازي د غشي به وګورځو چې د چا غشي وروته بس د اسره زرو توري دا غوي شوي وډیره کړه چې غشي کله وګورځول وسلو به ورکړه من جاور لا د بل بل خوا کې پروتو چې غشي راويسته څلور غشي وروته دوه د کعبه وروته زیړه او د عبد المطلب څخه وروته تورا او عربانو هم څخه کړ پاتې شو خو عبد المطلب څخه د بس سوی راواخه د سترو زرو د ماته ماته کړو دا وسپنه چې پکې و ټول د بیت الله په دروازه کې ولګولې وځه څه کوم د دې وجه دا سوالم دی چې هغه کوم انسان دی چې د کعبه په دروازه کې د سترو زرو لګول هغه ول نه کړی عبد المطلب څخه کړی دی دیجه پوره د زمزم مسله پیدا شو زمزم ډېر قیمتي وبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما زمزم لما شربا د زمزم وب چې په کم نیت باندې چا وشکره مکه فیصله وسره الله کوي امام سیوطی فرمایي ما په دې نیت باندې وشکره چې الله مال علم راکا دومره اوچت علم الله ورکړي چې داغه د حافظانو شو ولکه اندروبا په یو موضوع کې چې علماء اختلاف وو په کتابونو لیکل رسول الله فرمایي خوراک دې اسکاک دې جراثیمونه پاکي دي کلونه ځان سره په بوتل کې واچو خرابېږي نه اوچت قیمتي وبدي دي کې دوه مواقع دا وشول د عبد المطلب شیبه د بچینو لس بچین د عبد المطلب شیب دي څوک د اشپق نارینه څلور زنانه او څوک بالعکس نارینه کې مقوم دي زبیر دي صفار دي حمزه شیبو عباس شیبو ابو طالب ابو لهب او په دلوريان کې ام حکیم چې غیله بیزم بیلې عاتکه اروا ام امه دا له اولاد وو لیکن دا ویلو چې چیرته مال لسم بچي رب العالمین دا کې زبا غ نظر کومه عربانو د شنه نظرونه کول نه روا رب العالمین ورته لسم بچي چې ورکی عبد الله سي ورکی چې هغه محمد رسول الله پلارو دا ورته الله ورکی چې کله ولې دا بچي ډیر قیمتي بچي او یو کشره بچي او ډیر محبت مشترکو دي پلارو مينم کوله او نظر يم کړو چې دا بس واښنه نو په دې کې اوس ک نظر پورا کړي عبد الله رمنځ جواب ور باندې سره ورغلې او کني پوره کې دې نظر کړی دی او قانون دار حدیث کې راځي ابن ماجه کې چې النظر عباده نظر چې کله وکي هغه پوره کوي کپناوا کې نظر کپناروا کې نظر نو به په اسلام کې طریقه ده چې قسم کفاره به ورکی نو د چې کله راوسو دي صفا دغه خواله صفا مروه دي اساف خواله او نه یری دي بوت خواله چې دا وزو وشنه عربان ورته دا کار نشي کولای عبد المطلب شي چې ما نظر کړي وکتا نظرم کړي سبب عربانو کې دا سنت راځي چې عربانو کار د شو لکه سم پیغمبر کار خلکو له دومره احترام کولو بیا به ارسل لسم بچي وجه موږ له بلوي مصیبت جوړ کی دا وجه نه اې دې مبارک موږ زو او د عرافه الحجاز نه پښتنه کو چې کوم د حجاز هغه منتري دا کاهنه خودوی وجه ما غوي نه وې تر دې پورې چې عبد الله سي براو سو د توري گزارې برابر باندې کو توري چې پیرا خوشکړه به د قصر ولګېدو ما ماګانو ډېر مخالفت کو چې نشو وجلې دا عبد الله سي بيونم دام دي عبد الله الاشج په دې سر باندې زخمی شوی مو بالکل وجل عبد المطلب شوی ما نظر کړی دی خود عرافه الحجاز خو له شکل رااله ورته وي دا کوم ځای کې دا وی مدینه کې چې مدینه منورې لړله مدینه رسول الله وی هغه کوم ځای کې وی خیبر لاله دا خطبه نو میدا چې کله عربان دغه خواړه چې وستي باره کې موږ ته څه مسله کوي دا اوښنو کنه بل شي وکړو هغه ورته ویل چې زما جنات او پیران خو نشته چې کله سبا رااله به راشي سبا به رااله وېڅنه سره کړي وینه سره موږ دا کړی چې موږ به دا بچي وښنو وس دا نور عربان ما سره بده کې مخالفت کې خاص کړه الک ماګان نو هغه پیری ورته ویلې وې چې پتا څو کې وسړی راځي چې بل څوک وښنه څومره دیت ورکوي ویله سوکان وې دا عبد الله نه له سوکان ورکوي بس کوی نه وښنه دا کافی ده قران دازي وکي قران دازي چې وکړو نو اسره پچا دا قرب د عبد الله سي په سر را وخته داغه په ځای باندې ویله سوکان ته کې خو
بیا به قران دازي وکړه بیا به د پچن عبد الله سے پر سر وتا بیا به تل سودا کړو خو حتی نبی ول ورسېدا چې کله لسم کرات قران دازي کوله ایسه د پچ پر وکانو باندې ور وتا یو دم خلک خوشاله شوې کې خیره په دې وخت کې خو عبد الله اوس بچ شو ا عبد المطلب نشه کارونه شو د زمزم وبم بکې راوتی وبکې دا بچم بچ پاتې شو او حالانکه هغه دومره خوري وبو د شو مسله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به حج راغلی او عباس سے فضل لوي ورچې د کور نه ورته وبر راوړل نه امدغه وبم مال راکا اے د عبد المطلب اهلا وتا سو په ډیر کار کې لګي کزه درشم تاسو سره کومک وکم بیا به داخله اسما په تابعداري کې راشي سبا تاسو د سلسله به چین شي یو هغه نعمتو د زمزم د وبو او بل د عبد الله سره د بچ کېدو عبد المطلب شوی قسم بالله چې درې کړ د نظر زه پورا کوم نه سره کړه خو چې درې کړته وکي درې کړته دا قران دازي په دې وخانو باندې وروته د سونو په ځای باندې دوه وخان حلال کړه عبد الله سے پات شو وخان چې ګره لال عبد المطلب سے اعلان وکړي چې زما خاندان بینو خوري ک څاروي خوري ک زناوري خوري ک خلک ګوري څومره کوکې دی وړي وې دي خلکو مزي وکړي په دې غوخه باندې د 25 کلو په عمر باندې عبد الله سے چې محمد رسول الله پلار دی عبد المطلب شبو چې درسو واده کوموس داربان ودونه د شو چې مدانن به جرګه په وکړه بس بیګاله واده کله شپې به جرګه په وکړه سبب واده د شي بنو چې دومره کال انتظار پکې وشو دا به وزیر په ځای کې مقرری او بیا به رئیس مقرری او ځان به کور جوړي وظیفه باغله بیا به دا واده کینا به تکلفه روان شو د اوچته زنانه سره چې اشرف الناس نسبا په عربو کې ټول عربانو کې اوچته زنانه په اعتبار د نسب دیانتن په دیانت کې خلقن په اخلاقو کې هغه محمد رسول الله مور وا امینه بنت وهب ابن زهره ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن بحر یا فهر چې دام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تر پلوریانو کې راځي پورته خاندان تر بورانو کې نو دغه د وهب پلار لور روان شو چې اوس مې دی بچی له واده کوم عبد الله سي بن الله سنشنی ولې په دلار کې وزنانه و چې فاطمه نومې ده یا برا دا د ورقه بن نوفل خور وا ورقه بن نوفل دی ویلو چې په اخر زمانه کې عربانو کې به یو پیغمبر راځي واغه به د ټول جهان پیغمبر او اخره نبی به نو دې چې دا تاریخ دغه نه اوریدل او چې عبد الله تندې ولیدو په دې تندې کې د عبد الله سب د نورانیت خوځېدو را خوځېدو رانا په کتل راتلا طلب ورنو کې ورته وی چې عبد الله ما سره نکاح وکا وې زه نکاح نه کوم تاسو سره وجه دار چې زه پلار زما لاس په خپل لاس کې نیولې نه د پلار مخالفت کولای شم او نه پلار پرې خودلې شم پلار چې مال کوم ځای کې کزه کوي ځای منم وې چې نکاح ما سره نه کوي راځه بیا خو زنا سره وکا ځکه هغه ویل چې دا نور مسما خو الله نقل شي عبد الله سي ورته ویلي وې د انسان شرف او اکرام دار چې هغه د خپل دین او د خپل عزت لحاظ وکړي زنا خدا ناروا شي دي څنګه زنا وکم خلاړه د امینه رضی الله عنها سره واده وشو چې کله واده وشو عبد الله سي په دې وخت کې حنبسری سره وکړه الله رب العزت اقرانا چې د پتندې کې و د محمد رسول الله ورنقل کړ د حملي د دې امینه حمل هغه ته ولګېدو بیرته چې عبد الله سي په دلار باندې راتلو فاطمه یا د قشند بر سره قتل وشو هغه ورته التفات نه کو وی پرون د زمانه د نکاح د زنا طلب کولن مال ګورم نه دا ولي وی پرون ستا پر تندې کې ورانه ونند کې غرانه نه ښکاری او هغه غرانه د محمد رسول الله رانه وا ورس ان شاء الله خبره کو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نور دی وصفن بشر دی ذاتن دا بشر دی په اعتبار د ذات خو حمل واغستو عبد الله صاحب هغه ماګانو خپل روان شو مدینه منوره طرف لا تبور باندې له اسلام ته وفات شو نابغه الجعدی په کور کې دفن شو نو بدی کې دوه قول دي چې یا خو رسول الله د پلار نه یتیم پاتې شو په حالت د حمل کې او یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دوه مې شو په عمر باندې و چې هغه وفات شو ربيع الاول په میش کې دا پیدا شوی دی تاریخ له حاصله بدی کې اختلاف دي چې دا څوم کله څوک نه هم څوک بل اورس لیکن د دې ابرهه پوهچې د مکه باندې حمله کوله د نبی کریم علیه السلام د پیدایش نه 55 ورځې مخکې دا د رسول الله ارحاسات دي او د عیسی علیه السلام تقریبا 500 یو کال ورسره راغلي دي اې دی وجنه اې دی ابرهه د حمله د محرم په میاشت کې وشو د ربيع الاول نبی کریم علیه السلام د مور په حمل کې چې عبد الله سے وفات شو یا د دوه میاشتو په عمر باندې وو چې دا دنیا لراغه بل شهر شبیل به ان شاء الله هغه امور بیان کو کشر د ژوند باقی چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو په دنیا کې کم انقلابات رااله الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب